ها داسې دي چې دوستانو چې پس د وقفې له مخه ما تاسو ته د تعصب رقمي او قسمي چې څو رقم دي ما تاسو ته شروع کړو. اول خو ما د تعصب د نژادي ما سرخبري کوله، اوس هم زه بیا تعقیبوم چې مثال په ډول یو مملکت یو خلق یو توده یو ډېر یعنی پیشرفته به وي، هم بلې چې دي پارینه به وي، دیمودي به وي یا بل سره نه کوي په هر رقم چې وي دغه دوی سره یعنی چې وایي چې دا ولې سره دي دا ولې دا سره دي، خو نومې چې شی به وي چې دا علت دا چې دي سړی نه پوهېږي، اما دا کار کوي، اما دا خوښ نه دي او بل سره نه کښېني، خو اما به فکر نه کوي چې علت څه شی دی. تعصب دی. هېڅ کله د دوی یو بل سره په ښه نوم نه یادوي، نږدېوالي نه کوي. دا وایي چې ولای که چېرې زه دوی سره لاړ شم خو زه هم د پسمانده کېږم. بل طرف یې وایي چې دا دوی سره چې دا ولې داسې دي، خلاص همدا یو خبره، باید چې دا مونږ په طرف ته لاړ شي، مونږ څه کوو همدا مونږ کار صحیح دی، دوی کار صحیح نه دی، مونږ څه چې مونږ یو افتخار لرو. اما ټول معنای چې دی تعصب دی. څه شی کوي په آخر کې چې دا یعنی که چیرې یعنی معامله برابر شي یا په افهام تفهیم یا خبرې وکړي یا مثلا یو کوم بیا په هغه نه یعنی یو بل باندې تورې اچوي او دشمني پکې یعنی پیدا کېږي او بالاخره قتل و قتال پکې پیدا کېږي او دا همداسې دي. له بده مرغه څخه چې د نژادي تعصب په ټولو مملکتو کې اوس شته دی. متاسفانه اسلامي مملکتونو تاسې ګورئ وریځ په وریځ کې زیاتېږي، ولې چې له دین نه الله نه کار نه اخلي، اعتقاد کم شوی دی او ځینې حتی بې باور و بې عقیده شوی دی. اکثریت قناعت نه لري، او د قضا و قدر او د عزت و لذت چې د الله طرفه دی د په قرآن کې ویلی دی، هر څوک چې د قرآن یایي به وي چې مز اسلام یم دا رقم، اما بیا هم د خپل همغه چې په وینې کې تعصب دی همغه عمل کوي، همغه په شان عمل کوي. خو خیر دا د منبع د تعصب څوک وایي؟ منبع د تعصب چې اولین یعنی له اسلام نه د انسان پیدا کول نه مخکې دا تعصب د ابلیس نه یعنی افتتاح شو یا شروع شو یا برخه کې خدا رقم چې د الله متعال په دا کې یعنی څه غوښتله چې دوی سره موافقت ونه کړو. خدا بیا نه وروسته د تعصب چې ما ویل چې دا ټول مملکتو کې دی، په دینو کې دی، په هر رقم یعنی ژوند کې اوس دا هېڅوک په بې تعصب هم نشته. اوس حتی زه هم تعصب لرم، باور لرئ تاسې که نه، اما هسې تعصب چې ما ته باید چې د دوزخ بنده کړي، اما داسې نه دي چې بیا زه دوزخ سره په دوزخ لاړ شم. یعنی تعصب مثبت ښه به وي که چیرې یو خلق د حافظ القرآن دی بیا سره هغه هم بیا ډېر عالم دی او ډېر تاریخ پوهېږي، اما زه چې بیا چې دوی اورم چې دوی دومره لري، زه کله وارې ما فکر ته رسېږي چې زه ولې نه لرم، اما په دا کې زه بیا کوشش کوم بیا داسې کوم. په هر حال کې دا تعصب داسې دی. دریم د دیني تعصب دی.
دینی تعصب هغه هم ډیر خطرناک دی. دینی او مذهبي وای دا رقم تعصب د نجات پر رقم په د نژادي تعصب عین شی به وي، اما دیندار خلکو ترمنځ همدا یو دوه درې رقم بیا کیږي. په مثال په ډول یعنی یهود خو یو دین دی او نصارا هم دین دی او اسلام هم دین دی، اما په دې منځ کې دا تعصب روان و د حتی اول آخر ممکن تر آخر زمان پوری وي. مثلا یهودان په اسلام تعصب لرلو همین رقم انداز رقم در طول، یا بیا هندوان ده سکانو ته یا مثلا د بودیانو ته یا بل نه کچری دا هندو بودا عین شی به عین بت پرستی عین شرک علی شکوي، اما بیا هم په بل منځ کې تعصب لري. مثال په ډول يهوديان د تاسو یایم چې قرآني له طرفه نه وای چې زموږ مسیحیان چې مونږ له مسیحیانو سره مسیحیانو نه باریو، یعنی د خدای ته نږدې یو او د جنت د مونږ لپاره جوړ شوی دی، مونږ ځای جنتان دي. بیا نو جهنم کچېرې مونږ چې ګناه کوو په یو څو مودې دپاره هلته ځو بیا ټول مونږ ځای جنت دی. یعنی په بل طرف یې د عیسویان همداسې همیشه وایي چې مونږ د الله بچیان یو او مونږ د خدای بچیان یو، مونږ د دغه سره قرابت لرو، یعنی مونږ ته ډېر هغه کوي، یعنی نږدې دی. تاسې غلط دی. په داسې کې د قرآن شیعي او قرآن وایي چې د سورت کوم سوره کې و خیر انشاءالله ما ته بیا ارسین د نمبر سوره دی. دا یایي چې قالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. معنی دا دی چې الله یایي یهودیان وویل مسیحیان هیڅ مقامی په الله ته نږدې ته نه لري، او مسیحیان وویل یهودیان هیڅ موقعیت د الله په نزد نه لري، دوی باطل دی. نو اشاره په دا دی چې دوی په خپل کتابونو چې درست کتابونه دی چې ما استولی دی الله وایي په دوی کې دوی پاملرنه نه کوي، نه وایي قضاوت دی خپل ځان سره خپل قضاوت کوي. خامخا دا آیت مو په ولستولو د چوو دا ما په یاد راغی د په سورت بقره دی، د بقره آیت 111 دیارلسم. په هر حال دوی په خپل منځ کې له دین سره تعصب کوله. بس نغه مسلمانان په مقابل په یهودان کې هم داسې وکړو. وای یهودان وویل چې یعنی مونږ په خدای باور لرو او مونږ خپل کتاب لرو او مونږ پیغمبر له ستاسې پیغمبر نه یعنی اویل و او څنګه کېږي چې تاسې مونږ چشای داشته لرو چې تاسې پیغمبر پسې لاړ شو.
او بیا مسلمانان په دې کې وویل نو ایمونج پیغمبر آخر زمان دی هغه دینونه چې هغه نه مخکې و هغه ټولې یعنی او صحیح نه دی خو بل دا دی چې دا الله خپله یایي چې کنتم خیر امتن د مونږ د یو داسې هسې امت یو چې پکې خیر دی هر شی دی پکې او تاسو دا شی نه لري یهودان ته ویل سره هغه ول چې ان عند الله دین الاسلام هغه د الله دین دی او تاسو خدا سره رقم خو نه شي نه لري خو په هر حال کې یعنی دا سوره چې بود په هغه کې و د نساء سوره یو سو درویشت آیت نمبر دی چندسی بیا الله وای لیس بامانیکم ولا امانی اهل کتاب من یعمل سوءا یجز به ولا یجد له من دون الله ولیا ولا نصیرا یعنی دا د دې چې تاسو فکر کوي هسې نه دی چې ته افتخار ولري دا رقم دی هسې نه دی الله وایي تاسو په خپل آرزو کې خبرې کوي په آرزو دی هر څوک چې بد کوي هغه کیفر نیسي کیفر ویني او څوک چې بیل الله نه د مدد نه لري مقصد دا دی چې یهودیانو ځان ته ډېر بر بولي او هم دا لولیا او دا استکبار یعنی دوی ته له مستقیم لار نه بیل کړی دی څه دپاره یعنی ټینګوالی د تعصب ما ویل چې دا تعصب ټینګوالی دی کلک نیول او هم هغسې مسیحیان همسې مسلمانان هم متاسفانه مذهبي تعصب لري چې هغوی چې مثلا یی چې دا شیعه دی دا سنی دی دا سلفی دی دا وهابی دی د المونس کې دا ته باید چې د اوږده پښې ته اوږده وکړه د بل نه نږدې وکړه نه دا ټول د خبرې فقط دې خاطره چې یو بل نه ماتې کړي یو بل نه یعنی خپل ځان ته بر وګڼي دا څه شی دی تعصب دی بل شی نه دی ځکه د په وینې کې دي په موږ وینو کې چې څه دي څه چې همداسې دي همداسې بیا کېدي داسې نه دي چې بیا موږ بیا د هغه بیا تغییر ورکړو نه شي کولی تاسې ځکه همداسې مریضي چې سړی مریض یو مریض دی که نه څلورم د اوس نو به ووایم چې د سر د یو بل تعصب چې ډېر خطرناک دی چې نه د موږ اوس پکې یعنی خدا یعنی متاسفانه اوس په دا کې موږ روان یو شامل یو هغه تعصب یو دا چې دی دا د ژبې تعصب دی وبخې دا بل چې دی وبخې دا د قومي یعنی قومي تعصب موږ چې لرو د څلورم قومي تعصب دی دا رقم تعصب یعنی دا رقم دی چې د یو خپل منطقه په یو خاص نوم لري یو سړی په یو تخلص باندې افتخار کوي هغه تخلص نه پیږم په څه رقم بیا یعنی دوی ځان ته ایښی دي
همدا رقم په دا کې بیا وروسته هر څوک د یو نجات خو تیر شو بل نجات په دې کې د دوی ته واجب دی چې باید دوی ته یعنی طرفداري وکړي او دوی ته باید کلک ونیسي په دې کې او نورو هر څه چې دي دوی بې اهمیت ګڼي چې هر یو خپل په یو خاص نوم یعنی افتخار کوي او خلک په یعنی کې مربوط دی ټول هر یو خاص عنعنه لري فرهنګ لري او پکې نازي نورو ته په حقیر سترګو ته لیدل کوي چې هغه ته قومي تعصب کوي یا وایي کنه یعنی تعصب قومي هم دا دی کنه چې یو قوم بل قوم ته نه سر نه ایښي نه یې فکر نه کوي چې دا خو یعنی دواړه په یو یو کنه یا په یو منطقه کې ژوند کوو په یو بیا هم نو زموږ قریه چې دي زموږ نوم د تخلص چې